الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. محترم سامعینو، ستاسو د فیدې دپاره موقع په موقع باندې انشاءالله تبارک وتعالی د مختلفو امراضو، بیماریانو او د مشکلاتو وظایف من تاسو ته ښایو. نن د پاره یو وظیفه زده کوي، هغه دا ده چې د کوم سړي په خېټه کې درد دی، د خېټې درد د ماشومانو هم وي، د غټو هم وي، دې دپاره څه علاج پکار دی او قرآن کریم هغه کې موږ ته هغه کمې ایتونه او دعاګانې دي چې موږ او تاسو یې ووایو او دې سره زموږ تکلیف زر او فوري طور باندې ختم شي. نو لاول ځان سره یاد کړئ چې د قرآن کریم سوره نحل 88 نمبر آیت والله اخرجکم من بطون امهاتکم، دا آیت چې وزله په لږه غوندې کې مالګه باندې دم کې او هغه مالګه وسټې، انشاءالله تبارک وتعالی د خېټې دغه درد وه زر تر زره ختم شي. دې سره تاسو ځان سره یاد ساتئ چې که د چاته د خېټې دغه درد مسله وي نو دا عموما د انسان په خېټه کې د ګیس جمع کېدو په وجه باندې کیږي او د هغې طبي او غذایي علاج دا دی چې تاسو به یو 2 چمچې سونپ راواخلئ چې هغې ته پښتو کې خلک کاږه وایي، دې سره به لږه غوندې کې پودینه ملاو کوي او ورسره به اجواین 2 چمچې، اجواین ته پښتو کې سپیرکی ویلی کېږي، دا به تاسو په دې اوبو کې واچوئ 3 ګیلاسه اوبو کې، او دا به دومره ویښه وي چې 2 ګیلاسه اوبه ختمې شي او 1 ګیلاس پاتې شي. دغه اوبه چې تاسو وڅښئ نو انشاءالله تبارک وتعالی دې سره به د خېټې دغه درد مستقل ختمیږي، د ورځې 3 ټیمه به دغه استعمالولی کېږي.